ګرانو کتونکو امریکې په غرونو باندې جوړ شوي تصویرونو باندې بمباریانې کړي دي. اوس تېرو ورځو کې امریکې دا اعلان وکړو چې مونږ ایران کې چې کوم ایربیسې دي نو هغه مو ختمې کړي دي. حالانکه د ایران دومره غټه فضاییه نه ده، د هغوی ټول غټ قوت چې دی هغوی فوکس په میزایلو باندې دی، او دا زرګونه میزایلې چې په هوا کې نن ګرځي نو دغه د هغوی اصل اساسه ده. دا د دې جهازونه دي، خو جهازونه به ومي ایربیسې هم شته، د دې نه بغیر یو ملک نه چلېږي. نو امریکې لا دشمن له دوکه ورکولو دپاره ایران د غرونو په مختلفو ځایونو دا مونږ چې دلته څه ماډلې جوړې کړي او دا چې 3D شکل کې جوړ شي، لا مجسمه شکل کې جوړ شي، نو بره نه خو بیا بالکل ریل ښکاري. نو جهازونو په دغه تصویرونو او په دغه مجسمو باندې بمباریانې کړي. هغه بمباریانو نه پس هغه اعلانونه کړي چې مونږ دا د ښارونه چې دی د فلاني ځای باندې ګوګل دی دلته مو تباه کړي دي او دا غټې اډې مونږ تباه کړي. عالمي نشریاتي ادارو نن سبا خو ازادي ده، ازادي خو نشته، خو لکه څه ناڅه بیا هم شته چې خلک تحقیقات کوي. چې تحقیقات شوي دي نو انټرنیشنل ادارې اوس لګیا دي. امریکا هغه ځای کې وایي بمباري کړې ده چې دا په غرونو باندې تصویرونه جوړ شوي. مطلب ته خلک دنیا په دې باندې دوکه کې نو هغه غرونه یې ورکړي دي، او بل طرف ته ایران چې کوم 15,000 میزایل په اسرائیل باندې غرولي دي. نو یاره که دې 15,000 کې اندازه وکړئ بیلسټیک میزایل دي، او دا بیلسټیک میزایل کې دې کې 50,000 کې 10,000 په خپلو ځایونو پرېوتي، نو دا یو ملک تباه کولو دپاره همدغه کافي ده. دغه وجه ده چې دا نن کوم ګنټه په ګنټه سخت نه سخت مزاحمت او حمله او اخیری طرف ته ملکونه روان دي، او ډېر خطرناک طرف ته مورونو طرف ته روان دي. نو د دې نه ښکاري دا چې ډېر غټ لیول والا وسلې استعمال شوي دي، او دا زرګونو نه زیات میزایل استعمال شوي دي، بیا ډرون استعمال شوي دي. او دا چې کوم تصویران موږ ته د اسرائیل له روان دي، د یې اندازه ده چې دې کې د امریکې دا شور شرابه صحیح وه چې ایران ډېره لویه تیارې کړې ده، او هغوی لا تر اوسه پورې لګیا دي چې موږ د کلونو جنګ دپاره تیار یو.